السلام علیکم. نن قاری صاحب کم دی وزټ دی؟ دا خو دی مزار د عبدالرحمن بابا دی او عبدالرحمن بابا زمونږه د پښتو ډیر مشهور او یو عالم الدین شاعر تیر شوی دی او د اشعار دومره مشهور دي او زه به تاسو ته صرف په دې تلو کې یو دوه اشعار ویم. عبدالرحمن بابا فرمایي وی که د زړه دی پې تړلی استوار دا جهان دی د نیکه دی که د پلار وی دا دنیا د په مثال د سرې ابادات لراتله دي پکې څوک اوسېږي نه کویه مه کنه د بل سړي په لار کې چرستا به د کویي په غاړه لار شي او داسې دوه یاران به نه وي چا لیدلي چې به یو ورته کنځل او بل دعا کړه. دا د عبدالرحمن بابا اشعار دي. ماشاءالله ماشاءالله. قاری صاحب به موږ ته نور اشعار هم وایي او نور اشعار به بیا وروسته ووایو. اول مزار ته ورځو او د دې مزار زیارت کوو مونږه چې زیارت له ورشو دعا وکړو د هغې نه پس به انشاءالله د عبدالرحمن بابا چې کوم مشهور شعرونه دي هغه به درته انشاءالله د مولانا بیجیګر صاحب په طرز کې ووایم. قاری صاحب اوس تاسو ور روان یې او جی مونږ اوس عبدالرحمن بابا مزار ته ورنږدې شوي یو. دغه مخامخ ګنبد د عبدالرحمن بابا او د دې مرغو اوازونه مبارکې شوي. د مرغو اوازونه دي دا خپله ژبه کې ذکر کوي د الله تعالی. دا نه چې ګورې مونږ او تاسو خالي ذکر کوو د رب العالمین هر مخلوق ذکر کوي اذکار کوي الله تعالی یادوي. تاسو د اوازونه واورئ. د مزار لاره ده عبدالرحمن بابا مزار دی دا مخامخ واقعي چې اولیاء د خدای دوستان دي دې کې هیڅ شک نشته او دا خبر هم درته کومه چې عبدالرحمن بابا چې کم شعرونه ویلي دي هغه ټول حقیقت دی او عبدالرحمن بابا حقیقت اشعار ځکه ویلي دي چې د دنیا کې دا ټول حقیقت دی چې مونږ او تاسو کوم عبادت کوو دا هم حقیقت دی مونږ او تاسو ذکر اذکار کوو دا هم حقیقت دی خو دا دنیا پاتې ده فانی ده. عبدالرحمن بابا ځان نه ملنګ جوړ کړی و چونکې دی د بادر کلي اوسېدونکی و او لوی مال حال و خو هر څه شاته کړي و دنیا یې شاته کړې وه او آخرت یې خوښ کړی و. نن راشئ تاسو وګورئ عبدالرحمن بابا د الله سره مینه کړې ده. من کان لله کان الله له. څوک چې د الله شي نو الله تعالی فرمایي زه بیا د هغه شم. دا د رحمان بابا مزار مین انټرنس دی. قاری صاحب ورغلی دی ملګري ته راشه لږ زما دا بوټان دي دا هغه قاري صاحب ته ونیسه. ځه دا د عبدالرحمن بابا مزار دی. زه پروفیسر نورالهادي صاحب سره رالم او دا معصومان بچي هم د هغې دي هغه هم زوم رالل. والد صاحب هم دی محترم حاجي نورحبیب صاحب دوی هم دلته کې د مزار ته راله خو دا مزار والا عبدالرحمن بابا مخامخ لیکلي دي وی که صورت د محمد نوې پیدا که صورت د محمد نوې پیدا کړې به خدای نه وه دا دنیا ټول جهان د محمد پروي پیدا شو نشته پس د محمد انبیاء کرنا د پیروي د محمد دا محمد دې د هما واړه پیشوای لګه نه دا که هر څومره ګناه لګه چې دا لګه لګه جمع شي بسیار شي. دا د عبدالرحمن بابا اشعارو ما ولسته ښایسته نوجوانان راله دوی مو اورېده. رب العالمین دې د دې ځای د برکته د دې ټولو ځوانانو په ځوانۍ کې برکت واچوي او اله العالمین چې څومره
په دې ملک ګراني ده مهنګایي ده یا الله دا تا په موږ راوستې ده موږ باندې اسانه کړه رب العالمین زموږ عملونه کمزوري دي زموږ عملونو ته مه ګوره د اولیاو د بزرګانو د صحابو د انبیاو اعمالو ته وګوره موږ باندې دا حالات دا آسان کا او د دې ځوانانو په ځوانۍ کې برکت واچوه په زړه به مرادونه وي هر قسم چې وي رب العالمین مطابق د شرع کې ورته حاصل وګرځوه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار زما چینل دی القاری دوست محمد یوټیوب چینل دی او دا تاسو به وګورئ والسلام ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډېره مهرباني خوشحاله شئ خوشحاله شئ دا خیر دی دیو کې د مرغو اواز تاسو اورېدی شي ډېرې زیاتې مرغۍ دي په دې ونه کې او دا مسجد دی د رحمان بابا مزار سره منسلک دلته خلک منځونه کوي او اوس د ماښام ټایم دی دلته به خلک منځونه مانځله راځي خلک به اوس را شروع کېږي مشهور کچالان دي خورئ دا واړه خورئ کچالان خورئ کچالان نه امرود ښکاري صاحب اوبه څښي دا د رحمان بابا سره بالکل پیوست قبرونه دي وای د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخه او بل ته د شا شي نو اخري ارامګاه زمونږ دا ده رب العالمین دې زمونږ دا دی ښایسته کي او عبدالرحمن بابا ګمبت هم تاسو وکتو دا مزار دی او دې له راشئ تاسو به انشاءالله سکون میلاو شي موږ خو پرېږده انسانان د مرغو د چغار ته وګورئ څومره ذکرونه کوي نو دا بزرګان دي اولیا دي د الله دوستان دي ګورئ جي دا یو پیغام د ټولو مسلمانانو وروڼو ته رسومه تمام دوستانو ته دا اطلاع ده د رحمان بابا مزار په حدود کې دننه بهر هم نه دي پکار خو کم از کم چرس څکل او سیګرټ څکل د دې نه ډېر زیات پرهیز کوئ ولې دا د بزرګانو بې عزتۍ کې راځي بې حرمتۍ کې راځي نو موږ او تاسو له پکار دي چې کم از کم دا احترام خو وکړو که نه نو دلته کې ډېر خلک داسې دي چې هغه چرسونه څکي ډېر خلک داسې دي تماشې غږوي دا نه دي پکار ګمراهي به نه کوئ رب العالمین دې پرې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي دا د عبدالرحمن بابا د مزار مسجد دی او دې کې چې کوم امام دی معراج الدین صاحب مولانا معراج الدین صاحب زما باقاعده کلاس پیلو دی او قاری دوست محمد د طرفه یعنی زه په خپل هغه ته سلام وایم او دا ویډیو چې هغه وګوري هغه هم خوشحاله شي چې زما ملګري هم دلته راغلي او ما سره ملاقات ونه شو خو به یې سلام یې راولېږلو نو د دې د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته دې شا شي دا ټول د عبدالرحمن بابا د دیوان اشعار دي په ادم کې د حیوان خویونه شته خوی د انسانیت په کار دی رحمان بابا اشاره دې ته کړې ده چې انسان اشرف المخلوقات یې نو دی د ښه خوی کوي هسې نه چې د ځناورو غوندې ښې ونه کړي بیا یې هله به آدم بوی چې آدم شي وی دی به هله بني آدم شي چې د ده خوی بوی د انسانیت او د ښه عقل والا شي عقل څه ته وایي وی عقل ممکنه چې تصور وکړو ادراک کې دی شو موحد په دغه وخت جان پهچان او د عقل باره کې رحمان بابا څه وایي چې عقل غواړه کو بخت عقل مه غواړه بغواړه ای رحمانه عقلمند د بختورو غلامان ماشاءالله 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 ګوره هسې کردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما د رحمان بابا حمد او ثنا موږ او تاسو مخکې مو اورېدلې ده بعضې ځای کې نعتونه دي بعضې ځای کې د رحمان بابا اشعار دي اشعار هم ټول حقیقت نعت هم ټول حقیقت او دا حمد څه ته ویلی شي د الله تعریف صفت
یعنی د الله بړایي د الله بړایي چې څوک کوي نو الله پاک وایي دا انسان ماته ډېر خوښ دی. ها یو والی شابه ها والا شابش دا د عبدالرحمن بابا مزار دی او دا ورسره هغه ځای دی چې په دې کې د هغه خدمتګار ناستې دي او هغه خدمت کوي. چونکې وخت ډېر مختصر دی دا د عبدالرحمن بابا یو وړه شان دوره ما وکړله او انشاءالله چې کوم دی که زه دوره کومه دا ماشومان هم دي راسره نو زه به تاسو ته وختن په وختن ویډیو درلېږمه خو نن درته یو داسې ښایسته ویډیو درلېږم ماسپتن دې وګورئ په هغې به تاسو ما ته ډېرې دعاګانې انشاءالله وکئ. هغې ته ویلی شي د کفن د کټ کولو طریقه نو تاسو به یې په خپله مې زده کوئ او نورو ته به یې بیا وښایئ.